په دې عبارت کې صاحب کتاب د منصرف په 9 اسبابو کې شپږم نمبر سبب بیانوي او دغه سبب دی جمع. جمع با د غیر منصرف د پاره سبب کله جوړیږي او کله با یو سبب قایم مقام د دو سببونو د پاره ګرځي. تدې د پاره دو شرط دي. لومبه شرط دا دی ان یکون علی صیغه منتهى الجموع، چې دغه لفظ د جمع منتهى الجموع په وزن باندې وي. جمع منتهى الجموع دا کوم جمع ته وي؟ نو مصنف په خپل تدغه وضاحت کوي او تدې د پاره درې وزنونه ذکر کړی دي. په دغه درې ونو وزنونو کې چې کومه مشترک خبره ده او کوم یو شان دي خبره ده، نو هغه دا ده چې د جمع اقصا یا د جمع منتهى الجموع کوم وزن دی، نو دا غي لومبي دو حروف دا مفتوح وي، دا غي د پاسه زبرونه وي. په دریم ځای کې الف وي. نو دا درې ونه وزنونه چې کوم مصنف ذکر کوي، نو په دې درې ونو کې دا خبره مشترک ده چې لومبي دو حرفونه مفتوح دي. په دریم ځای کې الف دی. د الف نه بعد بیا یو حرف مشدد وي او تدې مثال دی دوابو. نو دوابو دا د دابتون جمع ده او دا دوابو دا جمع منتهى الجموع ده یا بل نوم تدې دی جمع اقصا. نو په دې دوابو کې لومبي دو حرفونه یعنی دال او وو دا مفتوح دي. په دریم ځای کې الف دی او تدې نه بعد مشدد حرف دی. نو دا خو یو وزن دی. دویم وزن دا دی چې د الف نه بعد دو حرفونه وي. نو کله چې د الف نه بعد دو حرفونه وي، نو په دغه دواړو حروفو کې به لومبی حرف دا به مکسور وي او د دویم حرف اعراب دا به د عامل مطابق وي. او تدې مثال دی مساجدا. نو مساجدا دا جمع دا د مسجد. نو دلته د الف نه بعد دو حرفونه دي جیم او دال، لہذا لومبی حرف دا مکسور دی او د دویم اعراب دا به د عامل مطابق وي. د جمع اقصا دریم وزن مصنف دا ذکر کړی دی چې د الف نه بعد درې حرفونه وي. نو چې کله د الف نه بعد درې حرفونه وي، نو بیا به په دې کې لومبی حرف دا به مکسور وي، دویم حرف دا به ساکن وي او د دریم حرف اعراب دا به د عامل مطابق وي. او د دې مثال مصنف ذکر کړی دی مصابیح. نو مصابیح دا جمع دا د مصباح. نو په مصابیح کې د الف نه بعد درې حرفونه دي. لومبی حرف یعنی با مکسور دی، دویمه یا دا هغه ساکن ده او د دریم اعراب دا د عامل مطابق دی. نو جمع با د غیر منصرف د پاره سبب د ال ګرځي چې پاغه کې لومبه شرط دا وي چې دغه جمع دا د منتهى الجموع یعنی د جمع اقصا په وزن باندې وي او دا غیر درې وزنونه دا مصنف ذکر کړی دي. دویم شرط ولدا دی غیر قابل للهاء، چې دغه جمع تدې په اخر کې داسې ګول تا نوي یعنی تای مدوره چې وته وي چې هغه تا په حالت وقف کې په ها سره بدلېږي. نو چې کله دا دواړه شرایط پکې موجود وي، دغه لفظ د جمع منتهى الجموع په وزن باندې وي او دویم شرط پکې دا وي چې تدې په اخر کې ګول تا نوي یعنی هغه تا پکې نوي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلېږي. نو دغه جمع دا بیا یو سبب
قائم مقام د دو سببونه دي. کومه جمع چې په دې وزن باندې وي او د دې په آخر کې داسې ګول تا نه وي چې په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي، نو دغه لفظ دا به بیا غیر منصرف وي، ځکه چې دا یو سبب قائم مقام د دو سببونه دي. نو مصنف فرمایي اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغه منتهى الجموع. د منصر په اسبابو کې چې کما جمع ده نو دا به د غیر منصرف د پاره سبب ال ګرځي. د هغې دپاره لومبی شرط دا دی ان یکون علی صیغة منتهى الجموع، چې دغه جمع دا د منتهى الجموع یا د جمع اقصا په وزن باندې وي. د صیغه معنی دلته دا وزن. منتهى الجموع تدې لفظي معنی دا ده د جمع اخرنی جمع، یعنی تدین بعد تدغه لفظ دوباره جمع تکسیر جوړول دا ممتنع وي. او په اصطلاح کې څه ته وایي؟ نو مصنف په خپله د هغې تعریف کړی دی. وهو او دغه جمع، یعنی دغه جمع اقصا دا څه ته وایي؟ ان یکون بعد الف الجمع حرفان، چې د جمع د الف نه وروستو یا به دو حرف وي. نو د هغې مثال ذکر کړی دی کمساجده. نو دلته د الف نه بعد دو حرفونه دي، او بیا موږ ته دې وضاحت وکړو، دا په شارحینو لیکلي دي چې په دغې دو حرفونو کې به لومبی حرف مکسور وي او د دویم اعراب دا به د عامل مطابق وي. نو یو وزن د جمع اقصا یا د جمع منتهى الجموع دی مساجده. دویم وزن د دغې الف نه وروستو به یا یو مشدد حرف وي او حرف مشدد، او تدې مثال دی دوابو. نو دوابو دا هم جمع اقصا یا جمع منتهى الجموع ده. نو دلته د الف نه بعد یو مشدد حرف دی. نو دا دویم وزن دی. دریم وزن مصنف ذکر کوي او ثلاثه احرف اوسطها ساکن، یا بدو د جمع د الف نه وروستو درې حرفونه وي. لومبی حرف دا به مکسور وي، درمیانه حرف دا به ساکن وي، او د دریم اعراب دا به د عامل مطابق وي. نو چې به کومه جمع کې دا شرایط موجود وي نو دغه جمع ته به مونږه جمع اقصا وایو. نو دې ځای پورې مصنف لومبی شرط ذکر کو، او هغه شرط دا دی چې دغه جمع دا به د جمع منتهى الجموع په وزن باندې وي. دویم شرط ولا دا دی غیر قابل للهاء، چې دغه جمع دا به ها نه قبلی، یعنی د دې په آخر کې به داسې ګول تا نه وي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. نو مصنف او تدې بیا مثال ذکر کړی دی کمصابیحه. نو تدې مثال دی مصابیحه. نو مصابیحه کې د الف جمع نه وروستو درې حرفونه دي. لومبی حرف مکسور دی، دویم ساکن دی، او د دریم اعراب دا د عامل مطابق دی. لہذا مساجد، دواب او مصابیحه د دریوان الفاظ دا غیر منصرف دي، ځکه چې یو خو دا د جمع اقصا په وزن باندې دي، بلکې دا جمع منتهى الجموع دي. او تدې سره سره دویم شرط هم په دې کې موجود دی چې دا داسې تا تدې په آخر کې نشته چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. نو دا یو سبب قائم مقام د دو سببونه دی. بیا فرمایي فصیاقلة وفرازنة منصرف لقبولهما الهاء. صیاقلة دا جمع دا د سیقل، او فرازنة جمع دا د فرزان. نو دا دوانه الفاظ اگرچه تدوی وزن دا د جمع اقصا دی، لیکن چونکه دا دویم کم شرط دی، مصنف دویم دا شرط ولګاو چې تدې په آخر کې به داسې تا نه وي چې په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. نو دا شرط دلته موجود نه دی، بلکې تدې په آخر کې داسې تا موجوده ده. لہذا دا دوانه الفاظ دا منصرف دي. نو فصیاقلة وفرازنة منصرفون. ولی منصرف دي؟ دلیل څه دی؟ لقبولهما الهاء، ځکه چې دا دواړه الفاظ
دا ها قبلی ځکه چې د دې په آخر کې داسې ګول تا ده چې مونږ په دې باندې وقف کوو نو دغه تا دا په ها سره بدلیږي. نو خلاصه دا شوه چې هغه لفظ دا به د غیر منصرف دپاره هغه جمع به د غیر منصرف دپاره سبب ګرځي چې هغه د جمع منتهى الجموع په وزن باندې وي. او دویم شرط پکې دا دی چې د هغې په آخر کې داسې ګول تا نه وي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. بیا فرمایي وهو ایضا قائم مقام السببین. په دې عبارت کې مصنف یو فایده بیانوي او هغه فایده دا ده چې څنګه تانیث بالالف المقصوره والممدوده یو سبب قائم مقام د دو سببونو د تانیث او د لزوم تانیث د وجنه دغه شانتي یا جمع منتهى الجموع یا جمع اقصا دا هم یو سبب قائم مقام د دو سببونو دی. یو سبب پدې کې دی جمعیت یعنی تدیدا جمعواله او دویم سبب پدې کې دی تدغی جمع دا لزوم. نو گویا چې یو سبب پدې کې جمع دی او دویم سبب تدغی جمع دیتا لزوم دی دا جمع تدینا نه جدا کیږي نو دغه لزوم دا د دویم سبب قائم مقام دی. لہذا دا یو سبب دا قائم مقام د دو سببونو دی. مصنف فرمای وهو ایضا قائم مقام السببین چې دا جمع منتهى الجموع د تانیث بالالف المقصوره او د ممدوده پشانتی یو سبب دا قائم مقام د دو سببونو دی او هغه دو سببونه څه دي؟ یو دی الجمعیه تدی جمع کېدل او دویم ولزومها تدغی جمع دی لفظ تا لازم کېدل. نو دې ځای پورې مصنف د جمع منتهى الجموع کم د منصرف کم شپږم سبب دی هغه بیان کو او مونږه دا خبره وکړه چې دغه شپږم سبب د جمع ده. نو جمع به د غیر منصرف دپاره سبب کله ګرځي او کله به یو سبب قائم مقام د دو سببونو وي. لومبی شرط پکې دا دی چې دغه جمع دا د جمع اقصا په وزن باندې وي او د جمع اقصا وزنونه هغه مونږه بیان کړل چې لومبي دوه حرفونه به مفتوح وي دریم ځای کې به الف وي د الف نه بعد به یو مشدد حرف وي او کچری دوه حرفونه وي تدین وروسته نو لومبی حرف به مکسوري د دویم اعراب به د عامل مطابق وي او کچری درې حرفونه وي د لومبی حرف دا به مکسور وي دویم به ساکین وي او د دریم اعراب دا به د عامل مطابق وي. او دویم شرط به ولدا دی چې دا جمع اقصا د تدې په اخر کې به داسې ګول تا نه وي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. نو کچری دا دواړه شرایط پکې موجود وي نو دغه جمع د دوو سببونو دا قائم مقام ده یعنی دغه جمع دا بیا غیر منصرف وي. او هغه دو اسباب سدي یو جمعیت دی او بل دیتا تدغی جمع لزوم دی. بیا مصنف فرمایی اما الترکیب فشرطه ان يكون علما بلا اضافة ولا اسناد كبعل بكة فعبد الله منصرف ومعدي كرب غير منصرف وشاب قرناها مبني. په دې عبارت کې مصنف د منصرف په اسبابو کې وم نمبر سبب بیانوي او دغه وم نمبر سبب دی ترکیب. ترکیب با د غیر منصرف د پاره سبب کله ګرځي تدې د پاره مصنف په دې مختصر عبارت کې دو شرطونه ذکر کوي او بیا د مثالونو په ذریعہ باندې داغه وضاحت کوي. او په دغه دواړو شرطونو کې یو شرط وجودي دی یعنی داغه موجود کېدل دا ضروری دی او دویم شرط دا پکې عدمی دی یعنی دغه لفظ داسي نه کېدل پکار دی. نو وجودي شرط مصنف په دې الفاظو سره ذکر کړی دی فشرطه ان يكون علما چې دغه ترکیب دا علم وي د سیز نوم وي. نو دا وجودي شرط دی چې کم مرکب د غیر منصرف د پاره سبب جوړیږي نو دا غي د پاره شرط دا دی چې دا د سیز د پاره علم وي
او دویم شرط پکې عدمی دی او هغه دا دی بلا اضافه ولا اسناد چې دغه مرکب دا مرکب اضافي هم نوي او مرکب اسنادي هم نوي. نو چې کله پکې دا دواړه شرایط موجود وي چې یو مرکب داسې وي چې هغه د سسیز د لپاره علم وي او تدې سره سره مرکب اضافي هم نوي او مرکب اسنادي هم نوي، نو دغه مرکب یا دغه ترکیب دا به بیا د منصرف د لپاره سبب ګرځي. نو مصنف فرمایي اما الترکیب فشرطه ان يكون علما. د منصرف په اسبابو کې چې کم ترکیب دی نو د هغې د منصرف د لپاره د سبب ګرځېدلو د لپاره شرط دا دی ان يكون علما چې دغه مرکب دا د سسیز د لپاره علم وي، او دویم شرط دا دی بلا اضافه ولا اسناد خو چې دغه مرکب دا مرکب اضافي هم نوي او مرکب اسنادي هم نوي. کبعلبک، نو بعلبک دا لفظ دا غیر منصرف دی ځکه چې دا نه مرکب اضافي دی او نه مرکب اسنادي دی او تدې سره سره دا علم دی. بعل دا ځان له اسم او دا بکا دا ځان له اسم دی. بعل دا د بوت نوم دی او بکا دا دغه ښار د جوړولو والا کوم بادشاه دی دا غي نوم دی. نو دا دواړه الفاظ یعنی بعل او بک دا راغون کړل او د یو ښار نوم یې کېښودلی شو. نو دا بعل بکا دا لفظ دا غیر منصرف دی ځکه چې دا علم هم دی او دا نه مرکب اضافي دی او نه دا مرکب اسنادي دی. بیا فرمایي فعبد الله منصرف. دا عبد الله دا لفظ دا منصرف دی ځکه چې په دې کې وجودي شرط شته لیکن عدمی شرط دا پکې نشته دی. وجودي شرط پکې ځکه دی چې عبد الله دا علم دی د یو کس نوم دی، لیکن مونږ ته دې سره سره مصنف دا خبره وکړه چې دغه لفظ دا به مرکب اضافي نه وي او دلته عبد الله دا مرکب اضافي دی، لہذا عبد الله دا منصرف دی. ومعدي کرب غیر منصرف، او معدي کرب دا غیر منصرف دی. ولی غیر منصرف دی؟ ځکه چې دا مرکب دی، یو لفظ دی معدي او بل دی کرب، نو دا دواړه راجمع کړي دي، جوزه کړي دي. نو او دا د یو کس نوم دی. معدي ځان له اسم دی او کرب دا ځان له اسم دی، دا دواړه راوځي کړي دي او د یو کس نوم دی او تدې سره سره دا نه مرکب اضافي دی او نه مرکب اسنادي دی، لہذا معدي کرب دا غیر منصرف دی. وشاب قرناها مبني، او دا شاب قرناها کم لفظ دی دا مبني دی یعنی دا غیر منصرف نه دی. او دا غي وجه دا اگر چې دا شاب قرناها دا د یوې زنانه دا غي نوم ګرځېدلی دی، لیکن نو یو شرط پکې شته بشاب قرناها کې ځکه چې دا علم دی، لیکن کم دویم مونږ شرط ذکر کړو چې دا به مرکب اسنادي نه وي، نو دا شرط دلته نه دی موجود بلکې دا لفظ دا مرکب اسنادي دی. دا شابه دا فعل او تدین نسبت شوی دی قرناها فاعل طرف ته، لہذا دا لفظ دا مبني دی او مبني دا د غیر منصرف ضد دی. نو یو ضد هغه د خپل ضد د لپاره سبب د نشي ګرځېدلی. نو مصنف فرمایي اما الترکیب د منصرف په اسبابو کې چې کم ترکیب دی فشرطه ان يكون علما، نو دا به د غیر منصرف د لپاره سبب ال ګرځي چې کله دا د یو څیز د لپاره علم وي بلا اضافه ولا اسناد، او دویم شرط ولدا دی چې دا مرکب اضافي او مرکب اسنادي نه وي. بیا مصنف څلور مثالونه ذکر کړي دي. دو مثالونه د غیر منصرف دي او دو مثالونه هغه داسې دي چې دغه لفظ دا منصرف غیر منصرف نه دی، یو لفظ کې منصرف دی او بل مبني دی. نو کبعلبک، نو دا بعلبک دا غیر منصرف دی، عبد الله دا منصرف دی، معدي کرب دا غیر منصرف دی او شاب قرناها دا مبني دی.